الرحیم. انسان هغه دنیا ته راغلی دی، نو په دنیا کې اکثر د دنه داسې اعمال هغه سرزد کیږي چې د هغې په وجه باندې دی هغه د ګناه ارتکاب کوي، دی ګناهګاري کوي په هغې سره. ځکه نبي علیه السلام فرمایلی دی د دنیا مثال هغه په شانتې د یو سیند دی، د یو دریاب دی چې انسان په دې باندې تیریږي نو د ده د خپې به خامخا هغه لمدېږي. بیا به که څوک بیخي بچ شي نو تر دې پورې چې د ده چې کوم تلي دي د خپو نو دا خو به خامخا لوند شي. نو انسان د ده نه به خامخا ګناه کیږي. اوس دا ګناه هغه دی به د خپل ځان نه اخوا کوي څنګه، دا ګناه هغه به ده ته معاف کیږي څنګه، د دې ګناه د معافۍ طریقه به څنګه وي، نو انشاءالله هغه به زه تاسو ته بیانوم ډېر په اسانه طریقې سره. الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه را لېږلی و د دې دپاره چې انسانانو ته حق لاره وښیي، انسانانو ته سچ لاره وښیي، هغوی د ګمراهۍ د تیارو نه راوباسي او حق دین طرف ته هغوی راولي. اوس په دې حق دین کې چې کوم خلک وردننه شوي دي نو بیا شیطان اکثر هغه په دې باندې کوشش کوي چې د حق لارې نه اخوا کړي. که هغه د حق لارې نه اخوا کېږي نو د هغه نه داسې اعمال هغه وباسي چې د هغه اعمالو د وجې نه الله تعالی هغه د هغه نه خفه کېږي. اوس یو انسان هغه وایي چې یاره زما نه ګناهونه کېږي، یو انسان وایي چې زما نه ګناهونه شوي دي، زه به د الله تعالی نه څرنګې څه اعمال داسې وکړم چې هغه ګناهونه هغه به ماته معاف شي. د ټولو نه اسانه طریقه حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایلی چې کله تاسو وضو کې او ښه په ښایسته طریقې سره وکړئ، کله تاسو اودس وکړئ او ښه په ښایسته طریقې سره وکړئ نو په هغې سره ستاسو ټول ګناهونه هغه ختم شي، تر دې پورې چې د نوکونو د لاندې کوم دغه دي ګناهونه دي نه هغه ګناهونه هم هغه صفا شي، یعنې څونه ګناهونه دي هغه ګناهونه ټول تاسو ته معاف شي. اوس دې ځای کې د دې ګناهونو نه مطلب هغه واړه ګناهونه دي چې انسان واړه ګناهونه کړي نو هغه دته معاف شي. د دې مثال هغه موږ داسې واخلو لکه یو ځای هغه ګنده دی او هغه ګندګي هغه داسې دغه پرته ده، اوچته پرته ده، اوپره پرته ده، یعنې په کپړو باندې یا ګندګي پرته ده دوړه، نو هغه چې سړی ومڅنډي نو هغه ګندګي صفا شي. اوس یو ګند داسې چې هغه کلکې نښتي نو د هغې دپاره به ته صابون استعمالوې، اوبه به استعمالوې، هغه به کلک مږي، هغې نه وروسته به هغه صفا کېږي. دارنګې واړه ګناهونه دي نو واړه ګناهونه په وضو سره په روزانه چې موږ کوم عبادات کوو، روزانه چې موږ کوم الله تعالی ته سجدې لګو په دغه سره دا واړه ګناهونه معاف کېږي. چې کوم غټ ګناهونه دي نو د غټو ګناهونو دپاره د توبې او د استغفار د هغې دغه کول پکار دي، ضرورت هغه پکار دی چې هغه انسان همیشه کوي، استغفار همیشه کوي، توبه دې همیشه وباسي، ځکه دته پته نه لګي چې په کوم ځای کې کوم کار کې زما نه څه غلطي شوې ده چې الله به په هغې باندې زما نه خفه شوي، نو هسې نه په هغې باندې ماره ونیسي. نو دله په هر ځای کې پکار دي چې دی هغه توبه وباسي، دی استغفار کوي، په دې سره به الله تعالی د ده په زندګۍ کې هم برکت اچي، د ده په مال و جایداد کې به هم برکت ورچي، او ورسره د ده نه چې کوم ګناهونه شوي دي نو الله تعالی غفور رحیم ذات دی، هغه ګناهونه معافي هم دته کوي.